پټولو باقاعده مونږ ګرځېدلي په ابو سټیشن کې ویناګانې مې کړي دي اډو والا ته ګاړو والا ته خو تر ننه داسې یو سړي مونږ سره مدد نه دی کړی په پبو کې خاص کر د پبو چې کوم ترانسپورټ دی زه دوی ته دا ریکویسټ کوم چې برای مهرباني وکړئ زمونږ د پبو ډاک ډیسي ته چې د وزیر ګړی دا نوخار دا د پل نه اخوا مونږ سره څومره ګاډي دي دوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې برای مهرباني وکړئ دا ګاډي مه راډه کوئ دا زمونږ چې کوم صدران دي کوم مشران دي دوی سره په دې خبره ودرېږئ دا ګاډي ودروئ چې د دوی دا مطالبات حکومت ومني نن هم په پبو سټیشن کې لس ټیکه شل ګاډي لوډینګ ته ولاړ دي ما صحیح دا کېدل دا ظاهرګل ملګری مونږ سره ولاړ دی دا ظاهرګل میدان سره صرف دا یو سړی راغلی دی مونږ سره په وزیر ګړی کې دی سره شل دي که دوه ګاډي صرف د دوی په خاندان کې دي دا یو سړی صرف ما سره راغلی دی او دلته را سره ولاړ دی نور یو سړی زمونږ د پبو نشته په پبو کې زاړه ټرانسپورټران پراته دي مونږ هلکان د پبو صدر څوک دی ستاسو ټرانسپورټ یونین د پبو اډو صدر شته نه ټرانسپورټ نو بس ته بیا صدر شي که نه چې تا سره دومره غم دی موږ خو صدارت ځکه نشو کولی ډېر کمزوري خلک یو او مخکې چې مشران رانه کم دي نو دوی پسې قدم اخلو لګیا یو خپل کوشش کوو خو چې مونږ سره پبو کې یو غټ ټرانسپورټر ودرېږي او مونږ سره مخکې مزل وکړي نو انشاءالله چې مونږ ورپسې هر کس مزه او منډې ته ولاړ یو ودرېږي نو دا ټوله مسله به حل مونږ سره په پبو کې یونین نشته پبو پېښور په یوازې خو مونږ هېڅ هم نشو کولی یوازې خدای زه راغلی بدن ته هم ولاړ یم نوخار ته هم لاړم مردان ته هم لاړم بله خبره دا ده چې مونږ له ټوله ناجایزه پرچې راکوي چا د 2000 چا د 15000 3000 200 کېجي باندې ناجایزه پرچې ورکوي او 100 روپۍ یا 200 چې کم دی یونین نه څوک هم نه ورکوي هر سړی راځي او پروټ تېرېږي او ځي دا اوس چې دا کم ګاډي دلته ولاړ دي دا هم په زور ولاړ دي په خپله مرضۍ څوک هم نه دي ولاړ په خپله مرضۍ به دی کې 15 ګاډي نه ولاړ دا څومره چې ولاړ دي دا ټول په زور یې رایسار کړي دي دلته ولاړ دي یاره بس احتجاجونه به څوک کوي خلک مزدوري وکړي که احتجاجونه به کوي لکه مثال کې خلک هم دغه دي که نه مزدوري خو کوي خو دا د ټول عمر فایده ده که نه احتجاج خو ډېره پکار ځکه دی د ټول عمر فایده ده د یو ورځې کار خو نه دی دا ټول عمر د ټرانسپورټ په کروڑ او په یو نیم سړي ګاډۍ شتې دي او د 2000 د 3000 دپاره یو سړی راځي ډنډه پې سوروي نو دا ظلم نه بالکل خو د دې باره کې راوځي چې دې ګاډي ته ناستې لارۍ ته د کروڑو لارۍ دی او د 100,000 نوکر راځي په دې ګزار کوي نو ولې دې دپاره راوځي چې لکه هر سړي سره ناجایزه په دې روډ کېږي زموږ حکومت ته دا درخواست دی دا اپیل کوو مونږ سرکاري چې کومې محکمې دي نیشنل هایوې والا ته موټروې والا ته زمونږ د کنټو چې کوم مشران دي مونږ د پښتنو ته خاص کر دا یو اپیل کوو چې برای مهرباني وکړئ زمونږ د پښتونخوا سره لږه ګزاره کوئ بل